अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। उलमाए किरामो दरदुल इल्हाद दरसुन रवान दी। ज़मंग द नन दर्स उन्वान और खुलासा द मगरबी फ़िक्र और फ़लसफ़ी तारीख़ी दौर मंग बनन पेजनो چې په مغرب باندې سو ادوار تیر شوی دي مغربي اقوام باندې او دا جدید مغربي فلسفه چې پیدا شوی ده دا د کم وخت نه پیدا شوی ده. منګ چې کوم پرونی درس خلاصه ونه منګ ویلو چې جدید مغربي فکر او فلسفه سونه خطرناک ده. منګ پای کې نه وجه ذکر کړی وي. اوله وجه دا و چې جدید مغربي فکر او فلسفه دا یو مکمل ضابطه حیات ده. قدیم یونانی فلسفه چې وا غیر مربوط انداز کې و هغه کې صرف د الهیات سره متعلق فلسفه او رائے ورکړی و خدا سے مکمل نظام حیات هغه نه لرلو. دویمه وجه دا و د جدید مغربي فکر او فلسفي دایره چې دا وسیده مولوی صاحبانو دایره چې دا وسیده او کوم چې قدیم یونانی فلسفه او هغه چې د اسلامي معاشره تراله نو محدود ځایونو پورې و صرف مدارس پورې و چې معتزله تلاړه خوارج او معتزله دا ډلې پیدا شو مسلمانانو کې او پاقلیات باندې خبره کوله مولوی صاحبانو. درې موجوده و چې د جدید مغربي فکر او فلسفې نورسته مادي قوتونه او وسایل موجود دي. قدیم یونانی فلسفه چې وا چې کله ترجمه شو د مسلمانانو معاشره تراله نو موږ هغه وخت غالب مسلمانان سو غالب نو هغه موږ باندې دون اثر ونکو او دا اوس موږ مغلوب یو نو د فلسفې په موږ باندې سکړه اثر کړی دی. څلورمه وجدا د مولوی صاحبانو چې جدید مغربي فلسفې نورسته ها شاعر او اصطلاحات دي کوم چې دوی عوامو دوغه کولو د لپاره استعمالوي ازادي د مساوات روشن خیالي مختلف نمونه سره دوی دا فلسفه خسته کړی ده. دغه شانته کې مولوی صاحبانو پنځمه وجدا چې جدید دا چې کوم مغربي فلسفه ده د اسلامي اصطلاحات او سوکو شکل او صورت بدل کو مولوی صاحبانو. شپږمه وجدا چې جدید مغربي فکر او فلسفه کمزوریان مه ترانه لګوراره فلسفه کې کمزوریان وي اما تراش نو خلک د بیا نفرت کوي نو دسو نو د دې هغه کمزوریان مه ترانه لګ. دغه شانته کې و موجدا چې بعضی مسلمانان مفکرین مسلم مفکرین په دې فلسفه باندې پوه نشو او یورپ ته حاملین پیدا شو لکه غامیدی پشان او داسې نور. دغه شانته کې اتم موجوده و چې جدید مغربي فکر او فلسفه دا دومره خطرناک ده چې دا مذهب مکمل نه ختمي. قدیم یونانی دغه چې وا فلسفه او چې څونه فلسفي راغلي دوی به مذهب د ختمولو د پاره رااله نو مذهبي طبقه به ورپسې راپاسېدله مقابله به وکړه دا مذهب نه ختمي دا د مذهب ناکاره کی بس موټر خو به ولاړې خو نه بچلېږي نو په داسې موټر پسې وکړي چې هغه کې څوک څه فایده ترې وانه لي موټر سایکل دی او ټایر کې هوا نشته هوا یې ویستله ولاړ دی موټر سایکل دی 125 دی فراډو دی ولاړ دا چلیږي نو نصیب په پیسو کې نمایش د پاره دی ښه. دغه شانته کې اتم وجه دا چې دا ځکه خطرناک ده مولوی صاحبانو. نهم وجه جدید مغربي فکر نه وروسته میډیا ده د لپاره سپورټ کار کوي ټوله میډیا تاسو راوالي د اخباراتو نه راوالي تاسو د ټي وي وګورئ هر څه وګورئ د یورپ د لپاره کار کوي د فلسفې د لپاره کار کوي د اسلام د شاعر الله او د شاعر اسلام سپکاوی پکې موجود دی که د عالم په شکل کې وي که د مدرسې په شکل کې وي که د جماعت په شکل کې وي که د کتاب بس دوی بس کوي د دې لپاره کار کوي. موږ راځو نن خپل سبق ته چې موږ وایو چې د جدید د مغربي فکر او فلسفي تاریخ موږ ویلو مولوی صاحبانو په مغربي قوم باندې درې ادوار تیر شوي دي. سو درې ادوار د قبل از مسینه والا تر د 15مې صدۍ پورې د عهد قدیم و شابه د 15مې صدۍ نه د 18مې صدۍ د وسط پورې د تنشات ثانیه وي او دا هغه نه وروسته د 2000 پورې عهد جدید نو د دې وضاحت مولوی صاحبانو په دا کې موجود دی. او زمنګ د نن درس عنوان او خلاصه دا هم د چې د اسلام او الحاد تقابل سره عبارت شروع کړم. بسم الله الرحمن الرحیم. د مغربي فکر او فلسفې تاریخي دور. د مغربي فکر او فلسفې تاریخ د کوم وخت نه شروع شوی دی؟ د مغرب د بیداره کېدو ابتدا د 15مې صدۍ نه شروع شوه. د مسلمانانو عروج په مزه سره کم کېدل شروع شو او مغربي دنیا په بیداره کېدو کې په بیداره کېدو شو. مولوی صاحبانو د جدیدیت آغاز وای د پروټستانت تحریک آغاز مارټن لوتر شروع کړو. دوی ویل د بایبل د تشریح حق صرف پادری سره نه دی هر سړي ته د انجیل تشریح. مولوی صاحبانو دینه مخکې به پادری سره پاور او پادری به څوک علم ته نه غوستل سبب ویل چې د بایبل د تشریح حق چا سره دی یا صرف د بایبل دغه سره دی پادری سره دی. کله چې مارټن لوتر پکې تحریک شروع کړو مارټن لوتر ویل چې بھائی مذهب اسلام په نوم باندې ویل یار یوازې تاسو سره دغه حق نشته چې څوک د مذهب تشریح کې د مذهب تشریح به زه هم کوم. نو دې تحریک سره مولوی صاحبانو څه شی وشوله دوی د مذهب نه بغاوت وکړو
نو پدې کې ها تحریک سره د مذهب نه بغاوت پیدا شو په دې دور کې برټن رسل تاریخ پیدایش 1878 خپل کتاب مسائل فلسفه جدید فلسفي آغاز وکړ. برټن رسل چې مولوی صاحبانو د مسائل فلسفه دا کتاب ما سره مشتره دا اوس اردو کې ترجمه شوی د دې جدید فلسفي آغاز وکړ. په دې وخت کې بیا په سیاست کې میکاولی دا یو مشهور شخصیت په دوی کې تیر شوی دی د پکې په سیاست کې فلسفه جوړ کړل. د تاریخ پیدایش دی 1449 دا په اټلی کې پیدا شوی دی او په ساينس کې نکلس کوپرنیکس څوک دی لکه دا موږ بار بار د نوم راغلی نیکولو کوپرنیکس د مولوی صاحبانو هغه دوربین جوړ کړی عزیز مولوی صاحب ته یاد دی د دوربین په ذریعه چې کله وکته چې بای د کائنات مرکز د ازمکه نه د انور دی د غیر چاپیره نو په د باندې کفر فتوا ولګوله کوپرنیکس باندې مولوی صاحبانو دا غسړیو 1473 وفات 1543 دا ماهر فلکیات او نیوټن په منطق کې مهارت حاصل کړو د کشش ثقل نظریه مولوی صاحبانو نیوټن چې دا ریاضیدانو دا ډېر د کشش ثقل نظریه د پیش کړی د چې یو جسم څونه غټ وي او وړوکی جسم ځان ته راکاږي دا اټومیټیکلی دا وایي چې زمونږ د انور چې دی زمونږ د نظام کهکشان زمونږ مرکز دی دا سیاري دا ځان ته راکاږي دا وایي چې د ځمکې د سپوږمۍ د کشش ثقل په وجه زمونږ د سمندرونو اوبه ورځ کې 2 پیره شاربل کیږي څه کیږي دا د نظریه پیش کړی دی. نو دا مشهور خلک چې پکې پیدا شو نو دوی ترقی وکړله د دنیا په لحاظ سره. فرانسیس بیکن په 18مه صدۍ کې تیر شوی دی. تاریخ پیدایش 1561 دا هم یو مشهور سیاستدان او فلسفي و. بل مرحله د 18مه صدۍ نه شروع شوی و د 2000 پورې په دې کې ډیکارډ هنګل او برګسان د جارلاک او د ټول فلسفه به په دې کې پیدا شو. مولوی صاحبانو د ډیوډ هوم چې د بنیاد کې خو عقل پرستی کانټ په عقلیاتو کې کار جاک روسو او د ماهرین مولوی صاحبانو په عقل پرستی کې کانټ کارو کو په عقلیاتو کې او جاک روسو چې د ماهر نباتاتو په جمهوریت باندې دوی کارو کو. نو دوی ټول ته مولوی صاحبانو جدیدیت وای دی باندې مکمل خلکو به علماء کرامو په کتابونه لیکلي دي. د ماده په لحاظ سره خو دوی ترقی وکړله لیکن دا انسان شو د انسان پرستت په لار باندې لاړو. دوی وای انسان آزاد دی انسان باندې د چا د حکم منلو دغه نشته. بیا راځو منګ وایو چې په اقوام عالم باندې د الحاد سره دی مولوی صاحبانو په اقوام عالم باندې چې کله د مغرب غلبه وشو ټول ملکونو ته د دوی د صنعتي او ساينسي ترقي سره د الحاد د نظریه هم ورسېده. په یورپ کې یهودیت او عیسایت د الحاد نه متاثر شو او الحاد په یورپي معاشره کې په مذهب غالب شو. اوس یورپي ملکونه اکثر ملحدین دي. مولوی صاحبانو اوس هلته د مذهب په بنیاد قانون نشي جوړېدلی. ټول یورپ کې د څه د عقل او د فلسفې په بنیاد بل د قوانین جوړېږي. هم جنس پرستی په ټولو مذاهبو کې منع ده. تر دې پورې په هغه مذاهبو کې خو په بایبل کې لیکلي دي چې چا د انسان سره دغه وکړو غیر فطري کار وکړو دا دواړه به قتلولی شي. که چا د زناور سره وکړو چې هغوی لیکن د زناورو سره د انسانانو سره لکان سره ودونه کوي جنکۍ د جنکۍ سره ودونه کوي. هلته اوس مذهب بالکل ختم دی مولوی صاحبانو. یورپ کې څه شی دی مذهب باندې عمل نه کېږي. الحاد ووالم یورپ ختم کو په هندوانو باندې راځو اوس خپل رواج پسندي غالب شو ځکه چې په هندومت کې اصلا پرستی موجود و. کسو د خدای ور دی اصلا پرستی کنه څنګه اصلا پرستی دی ټنډولکر تم بګوان وای دی امیتاب بچن ته فلمي اداکار تم بګوان په نظر سره ګوري چې څوک یو غټ دغه ګوري ته بګوان ته خدای وای دی څه وای دا د خدای په روپ کې راغلی اوتار ورته وای. مولوی صاحبانو تاسو به ویلي وي په تقابل یدان کې به تاسو ته دا خبرې مخې ته راغلې وي دا اوتار دی د خدای دغه راغلی روح راغلی په دې سړي کې ننوتی دی. نو اصلا پرستي پکې موجود ده. نو خدای نه انکار هم وکړي او د مشرانو سره عقیدت ساتي دا بیا هم هندو دی. عقیده کې صبر نه راځي. په زرهاو کلونه وشو چې د هندوانو په مذهب کې څوک هر څومره ګستاخي وکړي او دا د مذهبي مشرانو سره عقیدت لري نو د دې په عقیده کې فرق نه راځي. نو په هندوانو الحاد دومره اثر ونه کړو ځکه په الحاد کې د خدای جل جلاله نه انکار موجود دی او د هندوانو خدایان ډیر دي. په هندوستان کې د هندوانو 3 کروڑ نه زیات خدایان دي او بل د هندوانو مذهب کې دومره ازادي ده که څوک ملحد شي نو بیا به هم هندو پاتې کېږي. مولوی صاحبانو د هندوانو په مذهب کې ډیره اسانتیا ده. یو د مسلمانانو زمونږ د ټولو مذاهبو دا خبره ده د هندویزم نه علاوه که چېرته ته دهری شوې نو تا د خدای نه انکار وکړو ته پکې بیا خپل مذهب باندې نشي پاتې کېدلی. لیکن په هندویزم کې دا خبره نشته که یو سړی دهریم شي دا بیا هم هندو وي. د جنوبي ایشیا سره مشرقي ایشیا ملکونه دومره د الحاد نه متاثر نه شو. مثلا کنفیوشیزم بودیزم دا مذهب په مشرقي ایشیا کې موجود دی او په دې مذاهب کې د خدای جل جلاله د لپاره واضح تصور موجود نه دی. نو لهدا دا مذهب هم د الحاد د فکر او نظریه والو او په دیو کې د مخکې الحاد موجود و. جدید مغربي الحاد په دیو دومره مولوی صاحبانو دا نور چې څونه مذاهب دي چې دا بت مت دی او دغه شان د کنفیوشیزم دی او دا چې دا نور چې څومره
مذاهب دي دی باندې دون اثر ونکو ولې ونکو هغوی کې په خپله د خدای د تصور موجود نه دی چې موجود پکې نه دی په الحاد کې خو څه کېږي د الله د وجود نه څه کېږي مولوي صاحبانو انکار موجود وي نو راځو موږ وایو چې د اسلام او د الحاد تقابل اسلام په ټوله دنیا کې واحد مذهب دی چې د الحاد د خورېدو دپاره رکاوټ دی د مذهب اسلام سره نقلي او عقلي دلایلو په وجه الحاد نشي کولی چې په اسلام غالب شي ځکه چې په عیسایت او په یهودیت غالب شوی دی که په مسلمانانو کې څوک ملحد کېږي یا به د سره د اسلام په باره کې علم نه وي او یا به د دنیا د لالچ په وجه ملحد کېږي د دې نه خو بله خبره نشته دی ځکه چې د مذهب اسلام سره هر قسمه دلایل شته او نورو قومونو سره داسې دلایل نشته ځکه چې اسلام الحمدلله رښتونی مذهب دی تر قیامته پورې چې څومره افکار پیدا کېږي د ټولو جوابات پکې موجود دي مولوي صاحبانو الحمدلله اسلام واحد داسې مذهب دی چې داسې کېږي چې دا د الحاد په مقابله کې ولاړ دی په دې نه علاوه بل مذهب نشته موږ دا ویلو د موږ دوه درې وجې ذکر کړې وي مولوي صاحبانو و دا ولې الحاد ولې خپل دغه مد مقابل صرف اسلام ګڼي یهودیت عیسایت ولې وجه سوا مولوي صاحبانو وجه موږ ویلې وي اسلام سره څه شی دی د انفرادي او د اجتماعي ژوند اصول لري دا مکمل ضابطه حیات لري مولوي صاحبانو نورو مذاهب د یو څو محاسنو مجموعه وي او دا د ټولو محاسنو مجموعه د اسلام نو مذهب نو الحاد نشي کولی چې په د باندې غالب راشي په موږ کې چې څوک ملحد کېږي د علم د سره به د خپل مذهب په باره کې علم نه وي لکه هغه یو دهري نه چاته پوس وکړو دهري یو مسلمانو د دهري په دعوت او تبلیغ باندې دوی هم دعوت چلی کنه هغه دهري شو نو بیا دا استاد شو تپوس ته کوي چې استاد جی زه به چې مخکې مسلمان نو ما به چې هر یو عمل کوم ما به دعا ویله تر دې وایي چې ما به سرګټس کړ نو ما به بسم الله ویله چې ګناه مې کمی چې ګناه راته پې کمه میلاو شي دا به د هغه تصور اوس خو ما دا اسلام پرېغوستو د اسلام دا ټول احکامات ما ترک کړو اوس به زه دا اعمال چې کوم زه به دا په کومو وظایفو او اعمالو سره کوم زه چې دا خوراک کوم زه به څه ویم زه چې وده کېږم زه به څه ویم زه چې څومره کارونه کوم زه به اوس کم وظایف کوم نو دهري سره د دې خبرو جواب نو موږ ورته وایو چې مذهب د مین نه وباسي ته به ژوند په څه طرح تېرې دی وایي یاره څه چې ځان دپاره خوښې هغه به د بل دپاره هم خوښې موږ ورته وایو دا خو غلط اصول دی هر سړی د غل سړي دا خوښه وي چې ټول دنیا دې د غلو نه ډک شي د شرابي سړي دا خوښه وي چې ټول دنیا دې په شرابو دا اصول غلط شو که نه مولوي صاحبانو دا اصول غلط دي چې ته ځان دپاره خوښې به د بل دپاره هم خوښې موږ ورته وایو بیا به د چا اصولو باندې عمل کوې په دنیا کې خو عربه خلک دي اته عربه په کم سړي په اصولو به عمل کوي یو به وایي زما په اصول عمل کوه بل به وایي زما په اصول عمل کوه په یو کور کې به شپږ اته کسان وي طبیعتونه لګیږي اصول خوښ وي د بل به نه وي خوښ نو د دې دنیا د ژوند نه بس یو څه شی جوړ شي یو جنګ به دې جوړ شي نو موږ وایو چې مذهب څه شی دی مذهب موږ له اصول مقرر کړي دي که هغه انفرادي دی او که هغه اجتماعي ژوند اصول وي الحمدلله اسلام یو مکمل دین دی انقلاب د فرانس نه وروسته سیکولریزم او کمیونیزم د ملحدین تعداد کروڑاو ته ورسو لیکن د دې باوجود دا صرف د یو محدود ملکونو پورې خاص دی د مغربي ملکونو نه بهر صرف چین او روس د الحاد متاثره شو ځکه چین کمیونیزم د خپل نظام دپاره مقرر کړی و د دیو مذهب هم الحاد دی او باقي دنیا خصوصا مسلم ممالک د دیو اثرات د نه کېدو برابر دي په مسلمانانو کې الحمدلله موږ اوس هم غالب یو دوی نشي راتللی مخې ته چې هره څه وکړي د الحاد دوی بناس وي په فیک آیډیانو باندې به دوی د دنیا دپاره څه دپاره ظالمانانو د آخرت غم کوئ د دې انسان د ژوند مقصد معلوم دی یو ساینسدان دی که نه ډاکټر دی ډاکټر سلور په نوم باندې ایلس سلور په نوم باندې هغه په خپله باندې دا وضاحت کړی چې دا انسان د دې دنیا مخلوق نه دی هغه لسته وجې ذکر کړي مولوي صاحبانو هغه ویلې د انسان چې په کم قوم په کم مقام کې وای دغه شوی دی تخلیق شوی دی هغه ډېر د پر اسایش والا و ځکه وایي دنیا کې هم دا پر اسایش راځي مفتي صاحب نو الحمدلله موږ د جنت نه راغلي بیا به جنت ته ځو زموږ آدم علیه السلام زموږ نیکه د جنت نه راغلی دی موږ به بیا هم ځو خو دهریانو ته موږ وایو چې تاسو د خپل ژوند مقصد وپېژنئ او دغه شانته کې د لاس مقصد معلوم دی د سترګو معلوم دی د غوږونو معلوم دی نو د ټولې ډانچې مقصد هم معلوم دی چې د الله عبادت تاسو د یو الله عبادت وکړئ چې د نه علاوه بل خدای نشته نو دغه شانته کې قالت رسولهم فی الله شک فاطر السماوات والارض پیغمبرانو بول چې تاسو هغه رب په باره کې شک کوئ چې هغه پیدا کوونکی د ټول مخلوقات دی زمونږ د درس اختتام وشو او کال موږ د الحاد په موضوع باندې دا پیریډ پړاو کو نو اوس به موږ مفتی صاحب محترم ته دعوت ورکړو چې دا موږ له او طلبه کرامو ته دعا وکړي او الله رب العزت دې
زمونږ د ټولو طلبه کرامو په ژوند کې برکت واچي چې دا موضوع باندې او په نور موضوعاتو باندې الحمدلله دوی ته الله عبور حاصل کو او الله رب العزت دې زمونږ د جامعې ته هم نور ترقی ورکړي د مفتي صاحب محترم په نگرانۍ کې چې موږ دا کم کار کو دا د زمونږ د ټولې جامعې لپاره دا یو باعث د فخر او افتخار دی چې الحمدلله د الحاد په دې موضوع باندې الحمدلله موږ پوره کال پیریډونه واغستل او 2 ځله پکې الحمدلله دا کتاب موږ پڑھاو مفتي صاحب محترم تاسو خپل څه خیالات او اظهار مو کوي او دعا مر له کوي نو دا بس تاسو ډیر دغه ویږي. علماء کرامو ګلونو تاسو ته خو چوکې د نصیحت په تور باندې نه د ورورولۍ په تور باندې او د یو میشن په وجه باندې چې زمونږ میشن یو دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ژوند نه واله تر اوسه پورې الحمدلله هغه مقصد هم رانیولی دی کوم مقصد چې صحابو او صحابو نه تابعین او تابعین نه تبع تابعینو بیا لاندې اسلافو ته راغلی دی تر دې وخته پورې وچلېدو دې نه بعد به هم چلیږي مختلف فتنې مختلف حالات به راځي پیغمبر د هغې پیشنګویي کړې ده او الحمدلله زمونږ په دې جامعه کې مفتی غلام حسن صاحب محترم دامت برکاتهم العالیه زمونږ ورور هغه د الحاد دا موضوع چې په خپله باندې د خپل کتاب تصنیف کړی هم دی لیکلی هم دی او هغې تاسو ته د اول نه تر آخره پورې د ملحدینو په دې مکر فریب د هغې په هغه باطلو دلایلو باندې چې بعضې به هغې کې قرآن آیاتونه وي بعضې به هغې کې احادیث وي هغې ته باطل نه وایو خو د دې هغه باطل استدلالات د هغې نه کول نو په هغه لحاظ باندې هم تاسو پوهېږئ د هغې په غلطو استدلالاتو باندې او قرآن متعلق چې کوم غلطې افواګانې خوري د هغې د آیاتونو غلط استدلال او غلط استعمال کوي او دغسې د احادیثو نه غلط استدلالات او د هغې غلط استعمال کوي د هغې معنی غلط استعمالي خو عزتمندو تاسو د مختلفو ځایونو علمای کوشش وکړي په خپلو علاقو کې خصوصا نن سبا دغه فتنه ډېره زیاته ده په کالجونو کې یونیورسټو کې او داسې بازارونو ته راوتي دي بازارونو کې یو دکان په یو بازار کې نیولي په تمام بازار کې هغه محنت خواري کوي د الحاد په موضوع باندې او خلق ملحدین کې مختلف شوبې مختلف شکونه تر دې پورې بعضې بازارونو کې زمونږ د صدر بازار کې یو هغه به همدا خبرې کولې چې یاره تاسو سوچ کوئ چې دا تمامه دنیا نه وه څوک نو خلق مسلمان ورته الله خوي دا خو الله لا یعوذ بالله بې مقصده دی بیا الله څه کول دلته کې دنیا نشته دی ځمکه نشته دی اسمان نشته دی صرف اوبو بدن لا یعوذ بالله الله په مختلف اعتراضات او مختلف خبرې د خلکو ذهن کې اچول چې دنیا هم نشته انسان هم نشته مخلوقات هم نشته نو الله څه کول او بیا تر دې پورې چې یاره اصل کې د ملحدینو اصل میشن د شرک دی دغه اصل میشن د شرک دی او د الله د خاتمه دی چې الله د هر څه پیدا کړي او بیا هغه غیب شوی دی پته نه لګي چې په کوم صورت او په کوم دغه باندې دی بس اصل میشن دغه روان دی په دې اعتبار سره به د دکاندارانو د خلکو دغه یونیورسټو کې دغه کالجونو کې ټول دغه سره لګي چې خلک د الحاد دغه تراوړي نو د ملحدینو د کوم موضوع تاسو ویله مبارکم شه الله دې درته کامیاب او کامران وګرځي او الله دې درته ازبر وګرځي او الله دې د دې د مخکې خورولو توفیق تاسو ته در نصیب کړي ځکه چې اکثر د یونیورسټو دغه کالجونو والا ته کوشش وکړي خپلو مساجدو کې هغې ته داسې ماښام مازدیګر ماسپښین کم ټایم چې هغې سره فارغ وي ماسخوتن دغسې داسې نیمه ګنټه په وخت 20 منټه هغې ته ورکړي او خصوصا زور پې وکړي چېرې د یونیورسټو کالجونو والا دپاره موږ یو موضوع شروع کوو او بلکې ورپسې وګرځئ کورونو ته ورپسې لاړ شي خیر دی د خپلو قیمتي وختونو نه ورته لږ غونده کې ټایم موږ له راکړي چې دا د الحاد موضوع درته ووایو چې تاسو د دې موضوع بادشاهان جوړ شي او بیا په یونیورسټو کالجونو کې تاسو سره دغه ملحدین خبرې کوي چې هغې سره کم از کم خبرې کولی شي د خپل الله د خپل رسول د هغې د شریعت د صحابو د هغې حفاظت کولی شي صحیح ده که نه انشاءالله نو ټول ملګري په دې باندې خصوصي دغه وکړي د مفتي غلام حسن صاحب هم شکر ګزار یو چې زمونږ په دې جامعه کې د الحاد موضوع الحمدلله دی پړاو کا بیا به هم پړاوي د مفتي صاحب محترم په حکم باندې او دغسې تاسو ته هم هغه علوم در منتقل شو کوم علوم چې د الحاد په موضوع باندې دي او یقینا یو مصنف
او یو مؤلف خپل کتاب هغه ډیر بهتر طریقې سره پڑھاولی شي او ډیر بهتر په هغې باندې پوه وي ازبر ورته یاد هغه کتابه نو دام د الله جل شانه لاک لاک شکر دی چې د کتاب خپل مصنف خپل مؤلف هغه تاسو ته مخې ته ناست او هغه خپل تالیف شده کتاب هغه تاسو ته پړو کی دا ډیره غټه خبره ده او نور دی الله جل شانه مونږ تاسو ټول ته زمونږ تاسو ته زمونږ مشران علماء ته زمونږ استادانو ته مفتی صاحب محترم ته زمونږ د تمام درسونو اجرونه دی الله جل شانه د هغې د مور او پلار د هغې د مشرانو کشرانو د ټولو په عملنامو کې دی الله ولیکي الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب پروردگار دغه کم کتاب چې ختم شوی دی یا بل ورځ زمونږ کتابونه ختم شو الله د دې اجرونه ثوابونه زمونږ د استادانو خصوصا د مفتی صاحب محترم دغسې د نورو اکابرو کم که وفات شوي دي کم که ژوند دي پروردګاره چا د الحاد په موضوع باندې د اول نه تر اخره پورې کار کړی دی پروردګار هغه ټولو مصنفینو مؤلفینو ته د دې اجرونه ور نصیب کړي رب کریمه مونږه د علم په جامه باندې وساتي پروردګار د قرآن او د حدیثو د مفتی غلام حسن صاحب د الحاد په موضوع باندې کم محنت کړی دی کم خواري کړې ده هغه محنت خواري تاسو ته منتقل کړه رب کریمه د مور پلار په عمل نامه کې د دې اجرونه ولیکي رب کریمه خپل بچی نیکان کړي رب کریمه په نیک لار باندې روان کړي رب کریمه د نور مسلمانانو بچی د ملحدینو نه د هغه خلکو نه ساتل چې هغې د سره د الله د وجود نه په بعضې ځایونو کې انکار کوي الله خپل بچو حفاظت وکړي رب کریمه دغه طلبا دغه علما کوم زمونږ په دې مدرسه کې دي پروردګار د دې حفاظت وکړي رب کریمه د دې لاک لاک احسان دی په مونږ باندې پروردګار چې مونږ ته ناست دي راغلي دي او ستا دین زده کوي الله د دې دین دپاره د دې ذهنونه مضبوط کړي رب کریمه د دې موضوعاتو دپاره د دې زبانونه کلو کړي رب کریمه شرح صدر وکړي رب کریمه څومره موضوعات دي د معلومات ګوتمبد او د الحاد په موضوع او د فقه د دشمنانو په موضوع باندې وویل د هغې د جواباتو رب کریمه دغه ټولو استادانو ته اجرونه نصیب کړي رب کریمه د ټولو استادانو ته اجرونه نصیب کړي رب کریمه بهترین ژوند زموږ خپل منځ کې تیر شو د دې علماو زمونږ د استادانو پروردګاره دغه دعاګانې زمونږ قبول کړي رب کریمه دغه کتاب زده کړه دي ته ازبر کړي رب کریمه دغه کتاب د حشر په میدان باندې او پروردګاره د دنیا په میدان باندې پروردګاره د دې مصنف او د دې طلبو په کار باندې راولي رب کریمه دغه خدمتونه دې ټولو ته نصیب کړي استادانو څومره چې دلته موجود دي پروردګاره دغه ټولې ښېګړې ورته نصیب کړي رب کریمه دغه طلبو په مونږ لوی احسان دی چې دغه لویو شخصیاتو ته راځي او مونږ ته هم ناست دي الله دې ته اجرونه ور نصیب کړي الله د دې مور پلار ته د دې اجرونه نصیب کړي رب کریمه د دې کور مشرانو کشرانو ته اجرونه ور نصیب کړي د دې مردگانو ته پروردګاره د دې اجرونه ور نصیب کړي رب کریمه د مور محبت نه ویني د پلار محبت نه ویني په هفتو هفتو په میاشتو میاشتو رب کریمه ستا د دین دپاره ستا د قرآن د خدمت دپاره ستا د سنتو د پیغمبر د احادیثو دپاره د کور نه بهر وي رب د مور خو یو ډېر لوی محبت دی رب د پلار یو ډېر لوی محبت دی د خور او د رور یو ډېر لوی محبت دی الله هغه محبت ستا د دین دپاره تر کړی دی الله د خپل شان نشان مطابق اجرونه ورته نصیب کړي رب کریمه د خپل شان نشان مطابق اجرونه ورته نصیب کړي رب کریمه څومره موضوعات لرې کېدو توفیق را نصیب کړي الله د هغه کمی کوتاهي لرې کېدو توفیق را نصیب کړي الله خصوصا دغه الحاد موضوع چې نن په تمامه دنیا کې یو هور بل کړی دی تمام موحدین مسلمانان پروردګار ستا د توحید نه بیل کړي دي رب کریمه د محمد رسول الله د محبت نه بیل کړي دي الله زمونږ نوجوانان د یونیورسټو زمونږ نوجوانان د کالجونو زمونږ نوجوانان د بازارونو الله هغه په دې باندې نه پوهېږي ملحد څه ته وایي الله هغه په دې باندې نه پوهېږي موحد څه ته وایي
الله دغه خلکو زمونږ د نوجوانان پروردګار د ستا د محبت نه لرې کړي دي الله دا زمونږ په ذریعه زمونږ د دې علماو په ذریعه باندې خپل ځان ته راجوخ کړي الله د یو ملحد زندگی بچکول دغه عقیده بچکول دغه تاثیر را جوړول رب دا ډېر لوی حیثیت دی الله دغه خدمت مونږ ته بار بار را نصیب کړي الله مونږ ته بار بار را نصیب کړي الله سینه د حشر په میدان باندې رانه دا تپوسو کې چې ستا په پیښور کې ستا په علاقه کې ستا په کلي کې ستا په یونیورسټو کالجونو کې نوجوانانو ماته کنزل کول تا د هغې تپوس کړی الله بیا به د حشر په میدان باندې څه جواب درکو الله د دې استادانو پروردګار په مونږ باندې په دې علماء باندې لوی احسان دی رب کریم چې دا د الحاد موضوع ورته پړو کا د دې نوجوان نسل محفوظ کو زما د کالج نوجوان نسل محفوظ کو د یونیورسيټي نسل محفوظ کو هغه نوجوان چې هغه ملحد شوی دی الله غته هدایت الله غته هدایت وکي الله دغه ویډیوګانې دغه آنلاین درسونه پروردګار دغه د هدایت سبب وګرځي الله دغه د هدایت سبب وګرځي الله زموږ چا سره حسد نشته الله دا خود ته نه خلق خپګي الله د ستاد توحید نه خلق لري الله زموږ دي سره ذاتی دشمنی نشته الله د محمد رسول الله دا ابو جهل سره ذاتی دشمنی نه و رب کریم استاد ذات ته بدر دی ویلي پروردگار د تاسری بوتان یو ځکول ځکه د محمد رسول الله دشمن والله محمد رسول الله تبکرا او غبا ابو سفیان تم کاکا ویلو رب کریم ذاتی دشمنی نشته استاد دین د پاره لګي الله د ټولو علماء حفاظت وکي الله زموږ د ټولو نوجوانانو حفاظت وکي الله مونږ ډیر کمزوري الله مونږ په دې موحدین مسلمانانو پروردګار استاد توحید نه بیل کړی دي رب کریم د محمد رسول الله د محبت نه بیل کړی دي الله زموږ نوجوانان د یونیورسيټو زموږ نوجوانان د کالجونو زموږ نوجوانان د بازارونو الله غ په دې باندې نه پويږي ملحد ستوي الله غ په دې باندې نه پويږي موحد ستوي الله د خلکو زموږ د نوجوانان پروردګار د استاد محبت نه لري کړی دي الله د زموږ په ذریعه زموږ د دې علماو په ذریعه باندې خپل ځان ته راجوخ کې الله د یو ملحد زندگی بچکول دغه عقیده بچکول دغه تاثیر را جوړول رب دا ډېر لوی حیثیت دی الله دغه خدمت مونږ ته بار بار را نصیب کې الله مونږ ته بار بار را نصیب کې الله سینه د حشر په میدان باندې رانه دا تپوسو کې چې ستا په پیښور کې ستا په علاقه کې ستا په کلي کې ستا په یونیورسټو کالجونو کې نوجوانانو ماته کنزل کول تا د هغې تپوس کړی الله بیا به د حشر په میدان باندې څه جواب درکو الله د دې استادانو پروردګار په مونږ باندې په دې علماء باندې لوی احسان دی رب کریم چې دا د الحاد موضوع ورته پړو کا د دې نوجوان نسل محفوظ کو زما د کالج نوجوان نسل محفوظ کو د یونیورسيټي نسل محفوظ کو هغه نوجوان چې هغه ملحد شوی دی الله غته هدایت وکي الله دغه ویډیوګانې دغه آنلاین درسونه پروردګار دغه د هدایت سبب وګرځي الله دغه د هدایت سبب وګرځي الله زموږ چا سره حسد نشته الله دا خود ته نه خلق خپګي الله د ستاد توحید نه خلق لري الله زموږ دي سره ذاتی دشمنی نشته الله د محمد رسول الله دا ابو جهل سره ذاتی دشمنی نه و رب کریم استاد ذات ته بدر دی ویلي پروردگار د تاسری بوتان یو ځکول ځکه د محمد رسول الله دشمن والله محمد رسول الله تبکرا او غبا ابو سفیان تم کاکا ویلو رب کریم ذاتی دشمنی نشته استاد دین د پاره لګي الله د ټولو علماء حفاظت وکي الله زموږ د ټولو نوجوانانو حفاظت وکي تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک